د عظیم او بزرگ میاشت رمضان المبارک میانزنه عشره ده او دا د بخانه عشره ده. د منځو لسو شپو ورځو کې الله پاک جل جلاله د خپلو بندگانو بخشش او مغفرت نصیب کړي. الله دې زمون بخشش او مغفرت نصیب کی آمین وای. حدیث پاک کی راضی د کونین سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د اول ورځې د رمضان المبارک نا تر د آخر ورځې د رمضان المبارک پورې هر شپه الله پاک جل جلاله او یا لک جهنميان د اور د جهنم نخلاصي وذالک کل لیله. حدیث پاک کی راضی چې دا هر شپه وی چې هر شپه او یا لکه جهنميان الله د اور د جهنم نخلاصي نو تر د آخر شپې پورې بسمرا بندگان د جهنم د اور نه رب لا یزال خلاص کړي. رسول زمون غورا او اعلی رسول صلی الله علیه وسلم دے پټول رسولانو مبارکو کې او امت د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هم غور امت ته. رسول مبارکم آخری دے او امت هم آخری دے. د دین بعد بیا رب ذوالجلال دنیا ورانی حشر قائمی او حساب کتاب تبدا سابق امتون سره شپږ شل صف په میدان د محشر کې ادري. ایمان هم پیروړي دی او حق خبرې دي د عقاید سره تعلق ساتي. سامعین کرامو خلفاء راشدینو کې د رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم په مبارکو اصحابو کې په عشرو مبشرو کې لس آغا کسان چې دنیا کې په د جنت زیری راغلی دي. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا روایت پاک نقل کی. زما خپل په درس حدیث کې دا طریقه دا کوم چې د استادانو نه نقل لا چې کم حدیث پاک کم راوی نقل کړي نو د اغه راوی لږ غوندې یو حصہ مناقب بیانول پکاري چې دا راوی مونږ او پیژنو چې دا څوک دی. معروف او مشهور شخصیت مولا علی سیدنا و امامنا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آخری خلیفہ په خلفاء راشدینو کې دی یو روایت پاک نقل کئی بیانوں میں درتا تاسو به وره خو مخکې د یو مقام او یو منزلت بیانو. په ټول دنیا کې د رب ذوالجلال اولنی او قدیم کور بیت الله شریف الله دې زمونږ د هغه دیدار او طوافونه او زیارت او سلام بار بار نصیب کې امین وای. صحابتنا کو جلالی کور دے شپږ شل رحمت په 24 غنټې د الله د لوري راوریږي. سرتور سر او خپل بخپی د احرام په حالت کې او سترګې ډکه او د جړا سره په چغ او سوارو
دا بندگان د الله تعالی د الله د کور ته راځي. یوازې مونږ نه زمونږ نه وړاندې 1,24,000 انبیاء علیهم السلام کم او بیش تیر شوي دي، هغوی هم د دې زیارت او سلام کړی دی. بلکې چې د آخر عمر په اوقاتو باندې به پوه شو نو هغوی مبارکو به سفر وکړو، بیت الله شریف ته به راغله. یو خبره درته عرض کومه، د حتیم شریف او د مقام ابراهیم ترمنځ دا څومره فاصله ده؟ لږ غوندې ځای دی. د بیت الله شریف مخې ته د مقام ابراهیم او د حتیم شریف ترمنځ توجه غواړم، د 1000 انبیاء علیهم السلام زیارتونه او مزارات دي په دغه ځای کې، چې د خپل امت نه به تنګ شو او یا به په زړه کې د عشق الهي سوا شو، نو د شام او د اردن او د فلسطین او د مختلفو اطراف او بلادو د عجمونه او د عربو نه به روان شو، نو د بیت الله شریف سره به ټکانه ونیول، همدلته به دنیا نه پرده شو. دونه برکتناک ځای دی، ډېر لوی رعب الله پاک خانه کعبې له ورکړی دی. او د حفاظت ذمه هم په خپله اخیستې ده، څوک ورسره سکول هم نشي. د ابرهه غوندې لښکر سره یې کوم عمل وکړو